ما د خپل یو استاد نه اورېدلی وی جنت کی زندگی آدھی خدائی ہے. د جنت جن نیمه خدائی ده، نیمه خدائی سړي ته میلاو شي. نیمه خدائی څنګه ده؟ وی د خدای دو صفت دی غټ، یو دا چې څه پیدا کول غواړي پیدا کولی شي، دویم دا چې څه حاضرول غواړي حکم وکړي چې حاضر نو حاضرې دی شي. نو جنت کې خو به جنتي پیدا کول نشي کولی، خو چې څه غواړي هغه به ورته حاضرې. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. چې څه غواړي هغه به. اوس که یو طالب تپوس کې ما نشیم که زه نسوار غواړم د نسواریانو خو دغه شوق، نو ما وی نه نسوار بني په جنت کې. وی ولې که زه غواړم خدای خو وایي چې څه غواړې هغه دا مې له ځان نه وي. ځکه نن سبا د اجتهاد زمانه ده، که نه سړی مجتهد چې نسوار خاصوي مال حدیث هلکه دا په سال حدیث شو زناورو دی په حدیث پیږي لغوي معنی اصطلاحي معنی. بس دلیل ته ګوره، یا د زناور بچو قوم کې انتشار مو پیدا کړی، مسلمانان مو خرابه، جګړې مو جوړه، دی په دلیل پیږي. نو چې هر سړی د وګو والا مجتهد کېږي، زه به مجتهد شم. ما ورته په خپل اجتهاد وی نسوار بني. ولې که زه غواړم طالبان یې هر قسمه تپوس کوي، دا خلک دوکه کوي. نو ما ورته نسوار به ځکه نه چې د نسوارو خواهش بني، د نسوارو تقاضا دا یو خلاف طبیعت سلیمه ده. طبیعت سلیمه روغ جوړ نسوار نه غواړي، ګنده شی د څښه د چرګو او د سماټې خوله کې اچون. او د دې اجتهاد دپاره مې ورته دوه دلیله ووایي، تاسو ماته غوږ دی چې نسوارو خواهش بني. اول دا چې جنت کې به ډېرې ښایسته ښځې بې اندازې چې خدای او رسول د هغې صفت کوي، نو موږ به یې څه وکړو؟ حور کأنهن الیاقوت والمرجان او قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان او کواعب اترابا. ترمذی شریف کې حدیث دی که د جنت یوه ښځه دې سمندرونو ته لاړې راتو کي، نو سمندر ډېر تریخ دی، نو دا ټول سمندرونه به خواږه شي، د دې نه به زیات خواږه ښځې. او د یوې د جنتي د ښځې سرپیچک که د اسمان او ځمکې منځ کې ځوړند شي، دا خلک به د خوشبویۍ نه مړه شي، دومره ښایسته چې اوبه څکي ماری کې به یې اوبه ښکاري. خو د دې باوجود به د چا په زړه کې د پردۍ ښځې د لیدو تقاضا نه راشي چې د دې ملا بادر ښځه به څنګه، د دې ګلبدین محمدین شاهبدین دنیا کې خو راځي که نه به د ښځو په زړه کې د پردي سړي د لیدو خواهش راځي. ځکه خدای وایي حور مقصورات فی الخیام، خپلو بنګلو کې به بازاري ښځې به نه چې پردو سړو سره اختلاط کوي. نو د پردۍ ښځې خواهش دا خلاف فطرت سلیمه ده. او ښځه چې دا خواهش بني، نو هلته بې پردګي نشته، د چا زړه کې به دا نه راځي چې د ملا بادر ښځه به څنګه دنیا کې خو راځي. دا یو مثال. دویم مثال دا آیات ته وایي الکان به خدمت کوي، او الکان داسې چې خدای صفت کړی یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون او یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. داسې ښکلی الکان به چې ته به یې شیندلې مرغلرې، دا به خدمت کوي په نسته قرآن. خو چېرته د زړه کې به د چا ګنده سړي د الف خواهش نه راشي، ځکه د الف خواهش دا خلاف فطرت سلیمه دی. نو دقه شان د نسوارو خواهش بني، نو جنت کې به نسوار نه د اوس نه یې پرېږدي، بیا جنت کې پریشانه نه البته چې به یې تورې وکړاوې
دام د اجتهاد نه خدای عالم د قول مطابق. شاه عبد القادر صاحب لومبي عالم دی چې په اردو کې ترجمه لیکلې ده د قرآن شریف. شاه ولی الله صاحب زوی په اردو نه وه، اردو یو ژبه ده، لښکر ته وایي اردو په کابل کې. نو د لښکر کې دا لوی ملک و بې اندازې، د برما او د رنګون نه تر بلخ بخارا پورې دا یو حکومت. نو دې کې مختلف قومونو فوجونو او د ټولو مشترکه ژبه نه وه. نو شاهجهان زمانه کې د اردو الله ایجاد شه، دا مشترکه ژبه او اسلامي ژبه ده اردو. نو دا د فوج د پاره جوړه شوې ده، ځکه یې نوم اردو دی. اردو فوج ته وایي. څه خبره مې کوم؟ ها نو د په اردو کې ترجمه لیکله، هرچې که ګرانه ده هغه، ځکه پخوانی وه. د هغې بیا اسانتیا شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي کړی دی. هغه ترجمه چاپ هم د فارسی کې هم چاپ ده په افغانستان کې، تفسیر کابلي، او پښتو کې هم هغې ترجمه چاپ کړې ده د شیخ الهند صاحب. د شیخ الهند صاحب دا ترجمه د شاه عبدالقادر صاحب د اردو ترجمې وضاحت ده. او په هغې حاشیې لیکلې د حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فواید عثماني په نوم. افغانستان کې هم چاپ ده په فارسی کې او په پښتو کې او دلته په اردو کې. نو شاه عبدالقادر صاحب خبره درته کوم، هغه د دې آیات په تفسیر کې لیکي ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا. جنتیان چې ډوډۍ ور اخوري نو زنجبیل به ورته پیش کړي شي. زنجبیل حازم خوشبویه، دلته کمې افریقا کې ما لیدل دی بوتلې دي زنجبیل او خوشګوار اګرامې آنا او ګرمې. زنجبیل دی ادرکو ته وایي، سونده خلکه چې په دې ترکارو کې کار ادرک اسپینې غوټه. نو د دې شربتونه به ما وایي دا شربت به د چا د کاوې کار کوي. نو زه خوشحاله شم، د شکر دی چې چا کاوه خو پکې ذکر ده، دا غلي کړي د خپل تفسیر کې. نو چې کاوه خیر دسکې جنت کې وایي، خو نسوار مه کوئ ځکه نسوار مو په جنت کې دي. بیا په غم وخت ده نسواري سړی بار ته نشي کېناستی چې څو پورې نسوار دی اچول، زور کوي او څه ته خارجېږي نه. ګنده شی دی. د مصر او د سعودي عرب علما ورته حرام قطعي وي او څلېرویشت بیماری پیدا کړي.